یو 2 اذکار درته وایم دا یاد وساتئ ډېر قیمتي دي ښه خو به کوم انشاءالله خو همره ګوره یو حدیث پاک کې راځي امام نووي رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي یو دعا ده یو ذکر دی چې څوک دا ذکر د ورځې 100 پیرې کوي په دې باندې به دته د 10 غلامانو ازادولو برابر ثواب ملاویږي د څو غلامانو د 10 د یو غلام په ازادولو سره څونه ثواب ملاویږي د یو غلام چې تا آزاد کو نو د هغه د سترګو په بدله کې ستا سترګې د جهنم نه بچ د هغه د سر بدله کې ستا سر د جهنم نه بچ د هغه په لاسو اندامونو تا یو غلام آزاد که ته پې د جهنم نه بچ کېږي نو چې چا دا کلمات دا ذکر روزانه 100 پیرې ولسته ذکر د رستو ویم وړومبې خو مقام اوری که نه څونه ثواب پې ملاویږي د 10 غلامانو آزادولو برابر ثواب خو مونږ ته خو د دې پته ځکه نه لګي چې مونږ په دنیا کې نن لالچ راکېدی حرص راکېدی چې په هغه ورځ باندې څوک یو نیکې ورکولو ته نی تیار که نه یعنې که دا خو یو میلمه راغلی و یو مولوي صاحب راغلی و ګوره دې راته ویلي و که دې باندې مې عمل کړی و بلا ثوابونه ګټلي وو دوی محترمو په دې ذکر کولو سره ستا په عملنامه کې مبتکل لذي کې 100 نیکې ولیکلې شوې ته خبر نه 100 نیکې اول فضیلت څه شو 10 غلامان دویم 100 نیکې ولیکلې شوې ستا په عملنامه کې چې ګناهونه کم لیکلي شوي وه 100 ګناهونه تې ډیلیټ شو 100 ګناهونه تې ختم شو څو فضیلتونه شو 4 فضیلت به وری وی چا چې دا اذکار د ورځې 100 پیرې ویلي دې تر د ماښامه پورې د شیطان نه به په امن کیه د شیطان نه به محفوظ دي څو فضیلتونه شو 5 وری دا عمل چې چا کړی دی په دغه ورځ باندې چې دا عمل چا نه دی کړی د ده نیکو ثوابونو ته نشي رسېدی ډېر قیمتي ذکر شو که نه شو وویم درته که نه چاته خو به وایې نه بعض وي نه به وایو نه وایو به خلکو ته به دا وایو ښه دا به کور کې بچو ته مو وایو رونو ته یارانو دوستانو ته 24 ګنټې مو دا موبایل غوږ ته نیولي که نه په دې هم دا خلکو ته یاره نن مو دا واورېده دا مو واورېده هغه کومه کلمه ده کم ذکر دی اسان دی ګران نه دی دا دونه 15 فضایلې دي ښه 15 انعامات دي ورباندې هغه ذکر څه دی لا اله الا الله وحده څنګه لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا به څوک وایو انشاءالله ایو پکې داسې غونته که یعنې که یاد مو که نه دا به زمونږ نه هېري ښه دا راته مبتکل لذي محترمو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یو ذکر د لبل ویم نو ښه فهم وره